بسم الله الرحمن الرحیم. د هدایت النحو د شرح په سلسله کې دا زمونږ 46 نمبر درس دی. يقول المصنف رحمه الله تعالى ويذكر للتأكيد كضربت ضربا أو لبيان النوع نحو جلست جلسة القاري أو لبيان العدد كجلست جلسة أو جلستين أو جلسات. تدین مخکې عبارت کې مصنف رحمه الله تعالی د مفعول مطلق تعریف په دې الفاظو سره ذکر کړی وهو مصدر بمعنى فعل مذكور قبله، چې مفعول مطلق دا هغه مصدر دی چې تدینا مخکې کم فعل ذکر شوی دی، نو دا مصدر تدغی فعل په معنی باندې وي. نن چې دا کم عبارت مونږ ولوستلو، په دې عبارت کې صاحب کتاب د مفعول مطلق درې قسمونه دا ذکر کړي دي او د مثالونو په ذریعه سره یې د هغې وضاحت کړی دی. د مفعول مطلق یو قسم دا دی چې مفعول مطلق دا د تاکید دپاره راځي. د مفعول مطلق دویم قسم دا دی چې مفعول مطلق د نوع بیانولو دپاره راځي، او د مفعول مطلق دریم قسم دا دی چې مفعول مطلق د عدد بیانولو دپاره راځي. د مفعول مطلق لومبی قسم هغه مونږ دا ذکر کو چې مفعول مطلق دا د تاکید دپاره راځي. مفعول مطلق دا به د تاکید دپاره په هغې وخت کې وي چې کله د مفعول مطلق معنی او تدین مخکې چې کم فعل ذکر شوی دی د دواړو معنی یو وي، او مفعول مطلق تدغی فعل نه په زائد او په زیادتی معنی باندې دلالت نه کوي. یعنی د مفعول مطلق او تدین مخکې چې کم فعل ذکر شوی دی د دواړو مدلول، د دواړو مفهوم او د دواړو مصداق دا یو وي. مثلا ضربت ضربا، نو په دې مثال کې دا ضربن دا مفعول مطلق دی او دا د تاکید دپاره راغلی دی، ځکه چې د ضربن او د ضربتو د دواړو معنی یو ده، د دواړو معنی دا وهل، لہذا په دې جمله کې دا ضربن مفعول مطلق دا د تاکید دپاره راغلی دی. د مفعول مطلق دویم قسم دا دی چې مفعول مطلق د نوع بیانولو دپاره وي. یعنی مفعول مطلق په دې مفعول مطلق ته دې خبرې بیان کوي چې کله د فاعل نه فعل صادر کېدو، د فاعل نه فعل واقع کېدو، په دغه وخت کې د فعل حالت دا سو. مفعول مطلق دا به د نوع بیانولو دپاره په هغې وخت کې وي چې کله مفعول مطلق د مفعول مطلق کم مدلول لی، مفعول مطلق په کومه معنی باندې دلالت کوي دا د فعل یو خاص قسم وي. مثلا جلست جلسة القاری، په دې جمله کې دا جلسة القاری دا مفعول مطلق دی
او دا د نوع بیانولو دپاره راغلی دی. ځکه چې د جلوس د دې مختلف صورتونه کیدی شي د ناستې، خو په دې جمله کې د جلسة القاری مفعول مطلق ته دې خبرې بیان کړی دی چې زما دا ناسته دا د قاری د ناستې په شانتې وه. نو دلته د جلسة القاری د جلوس یو نوع او یو قسم دا بیان کړی دی. بیا چې کله مفعول مطلق دا د نوع بیانولو دپاره وي نو عام طور باندې تدې د پہچان درې نښې دي، یا خو به مونږه تدې پہچان په وزن سره کوو. مثلا مفعول مطلق دا د فعلتون په وزن باندې وي، ځکه چې ضابطه ده الفعلة للهیئة، الفعلة للهیئة، چې کومه کلمه دا د فعلتون په وزن باندې وي نو دا د هیئت د شکل او د نوع بیانولو دپاره راځي. نو که یو مصدر دا د فعلتون په وزن باندې وي نو موږ ته به دا پته لګي چې دا مفعول مطلق دی او دا مفعول مطلق دا د نوع بیانولو دپاره راغلی دی. مثلا جلست جلستن، چې زه کېناستم په یوې خاص قسم ناستې سره، نو دلته دا جلستن دا مفعول مطلق دی او دا د نوع دپاره راغلی دی، ځکه چې دا جلستن دا د فعلتون په وزن باندې دی او مونږ ضابطه ذکر کړه چې الفعلة للهیئة. تدې د پہچان دویمه نښه دا ده چې مونږ به تدې پہچان کوو په صفت سره. مثلا ضربت ضربا شدیدا، نو دلته دا ضربن دا مفعول مطلق دی او شدیدن ته دې صفت راوړی شوی دی. نو د شدیدن نه موږ ته دا خبره معلومه شوه چې متکلم دا کم وال کړی دی، نو دا د والو یو خاص قسم دی، ځکه چې وال دا کم هم کیدی شي او زیات هم کیدی شي، خو شدیدن ته دې خبرې بیان وکړو چې متکلم دا کم وال کړی دی نو دا د والو سخت قسم و، دې ډیر زیات وال کړی دی. د مفعول مطلق چې کله دا د نوعی بیانولو دپاره وي نو د هغې د پہچان درېمه نښه دا ده چې موږ به ته دې پہچان د مضاف الیه نه کوو. مثلا جلست جلوس القاری، نو دلته کومه مضاف الیه ده جلوس القاری، نو دې نه موږ ته دا خبره معلومه شوه چې د متکلم دا کومه ناسته ده نو دا ناسته د قاری د ناستې په شانتې ده. نو خلاصه دا شوه چې کله مفعول مطلق دا د نوع بیانولو دپاره وي نو عام طور باندې ته دې د پہچان درې طریقې دي. یو دا چې د دې پہچان دا به مونږ د وزن نه کوو، دویمه دا چې د دې پہچان دا به د صفت نه کیږي، او دریم دا چې د دې پہچان دا به د مضاف الیه نه کیږي. د مفعول مطلق دریم قسم دا دی چې مفعول مطلق د عدد بیانولو دپاره وي، یعنی مفعول مطلق دا خبره بیانوي چې کله د فاعل نه فعل صادر کېدو، د فاعل نه فعل وجود طرف ته راتلو، نو دغه فعل د څو پیرې واقع شوی دی، او دا به په هغه وخت کې وي چې کله مفعول مطلق دا په عدد باندې دلالت کوي. چې کله مفعول مطلق د عدد دپاره وي نو ته دې د پہچان هم عام طور باندې درې نښې دي. یو نښه دا ده چې موږ به ته دې پہچان د وزن نه کوو. مثلا مفعول مطلق دا د فعلتون په وزن باندې وي، او دا هم قاعده ده الفعلة للمره، چې د فعلتون وزن دا د یو کار په یو پیر کېدلو باندې دلالت کوي. مثلا جلست جلستن، زه کېناستمه په یو پیر ناستې سره، نو دلته دا جلستن دا مفعول مطلق دی
او دا د عدد بیانولو دپاره راغلی دی ځکه چې دا د جلستون په وزن باندې دی. دویم مثال دی قمت قومتا، زه ودرېدم په یو ځل ودرېدلو سره. نو دلته هم دا قمتو مفعول مطلق دا د عدد بیانولو دپاره راغلی دی ځکه چې دا د فعلتون په وزن باندې دی. دویمه نښه دا ده چې موږ به تدې پهچان کوو د تثنیې او په جمع صیغې سره. که چېرې مفعول مطلق دا د تثنیې صیغه وه نو بیا ښکاره خبره ده چې دا به د یو کار په دوه پیرو کېدلو باندې دلالت کوي، او که چېرې مفعول مطلق دا د جمع صیغه وه نو هغه به بیا په دې خبره دلالت کوي چې دا کار د دوو نه زیات پیرې واقع شوی دی. د تثنیې مثال دی جلستو جلستین، زه کېناستمه دوه پیرې ناستې سره، یعنې زه دوه پیرې کېناستمه. نو دلته د جلستین تثنیې نه دا خبره معلومه شوه چې د جلوس دا کم فعل دی نو دا دوه پیرې شوی دی. او د جمع مثال دی جلستو جلساتین، چې زه کېناستمه په ډېرو پیرې ناستو سره. نو دلته د جلساتین په دې خبره دلالت کړی دی چې د جلوس د درې پیرې یا د دریو نه زیات واقع شوی دی. او تدې د پهچان درېمه نښه دا ده چې کله کله به مونږ تدې پهچان دا په صفت سره کوو. مثلا ضربت زیدا ضربا کثیرا، چې ما زید ډېرې زیات پیرې ووهو. نو دلته د کثیرا نه مونږ ته دا خبره معلومه شوه چې دا ضربن مفعول مطلق دا د عدد دپاره راغلی دی چې متکلم ډېر زیات پیرې وال کړي دي، د درې پیرې وال کړي دي یا د دریو نه زیات وال کړي دي. نو تدې خلاصه دا شوه چې کله مفعول مطلق دا د عدد دپاره وي نو تدې د پهچان هم درې نښې دي. یوه نښه دا ده چې مفعول چې تدې پهچان دا به مونږ د وزن نه کوو، دویمه دا چې د تثنیې او د جمع د صیغې نه به کوو، او دریم دا چې تدې پهچان دا به مونږ د صفت نه کوو. اوس راځو مونږ د کتاب عبارت له. مصنف فرمایي ویذکرو للتاکید، چې مفعول مطلق دا ذکر کولی شي د تاکید دپاره. تدې نه مخکې چې کوم فعل دی د هغې د تاکید دپاره. مثال یې څه دی؟ لکه ضربتو ضربن، نو دا ضربن مفعول مطلق دی او دا د ضربتو فعل د تاکید دپاره راغلی دی. دویم صورت او لبیان النوع، یا مفعول مطلق دا ذکر کولی شي د نوع بیانولو دپاره. تدې مثال څه دی؟ جلستو جلست القاری، چې زه کېناستم د قاري د ناستې په شانتې. نو دا د قاري په شانتې ناسته دا د ناستې یو قسم دی. دریم قسم او لبیان العدد، او کله کله دا مفعول مطلق دا د عدد د بیانولو دپاره ذکر کړی کېږي. او بیا مصنف ته دې درې مثالونه ذکر کړي دي که جلستو جلستن، جلستن په یو پیر ناسته باندې دلالت کوي، او جلستین په دوه پیرې ناسته باندې دلالت کوي، او جلساتن په ډېرې پیرې ناسته باندې دلالت کوي. بیا مصنف فرمایي وقد يكون من غیر لفظ الفعل المذکور نحو قعدت جلوسا وأنبت نباتا، وقد يحذف فعله لقيام قرينة جوازا كقولك للقادم خير مقدم، أي قدمت قدوما خير مقدم، ووجوبا سماعا نحو سقيا وشكرا وحمدا ورعيا، أي سقاك الله سقيا وشكرتك شكرا وحمدتك حمدا ورعاك الله رعيا. په دې عبارت کې مصنف د مفعول مطلق متعلق دوه د فائدې خبرې ذکر کړې دي. لومبۍ فائده دا ده چې په مفعول مطلق کې اصل دا دی چې عام طور باندې به د مفعول مطلق او تدې نه مخکې چې کم فعل دی تدې دواړو ماده به یو وي، یعنی کم حروف اصلیه وي نو دا به یو وي،
او د مفعول مطلق او تدې نه مخکې چې کم فعل ذکر شوی دی تدې دواړو باب به مې وي، یعنی دواړه به د مجردو نه وي یا دواړه به د مزیدو نه وي. لکه ضربت ضربن، نو دلته د مفعول مطلق ضربن او تدې نه مخکې چې کم فعل ذکر شوی دی ضربتو، تدې دواړو ماده م یوه ده، یعنی ضرب، او تدې دواړو باب م یو دی، دواړه د باب ضربه یضربونه دي. دویم مثال دی قمت قومتن، نو دلته د قومتن مفعول مطلق دی او د قمتو تدې فعل دی، د دواړو باب هم یو دی او د دواړو ماده هم یو ده. او دریم مثال دی جلستو جلستن، د دواړو ماده هم یو ده او د دواړو باب هم یو دی. لیکن کله کله د مفعول مطلق او تدې نه مخکې چې کم فعل دی، تدې نه مخکې چې کم فعل ذکر شوی دی، نو دا دواړه په خپل منځ کې مغایر وي، د یو بل نه مختلف وي او بدل وي. بیا عام طور باندې د دغې مغایرت درې صورتونه وي. یو صورت دا دی چې د مفعول مطلق او تدې نه مخکې چې کم فعل ذکر شوی دی د دواړو باب خو یو وي، یعنی دواړه د مجردو نه وي یا دواړه د مزیدو نه وي، لیکن تدې چې کومه ماده ده یعنی کوم حروف اصلیه دي دا مختلف وي. مثلا قعدت جلوسا، دلته د جلوسا دا د قعدت فعل لپاره مفعول مطلق دی، نو تدې دواړو کم باب دی دا یو دی، دواړه د مجردو نه دي، لیکن تدې چې کومه ماده ده یعنی حروف اصلیه دا مختلف دي. د قعدت حروف اصلیه دي قاف عین دال، او د جلوسا حروف اصلیه دي جیم لام سین. د مغایرت دویم صورت دا دی چې ماده خو یو وي لیکن تدې دواړو بابونه دا مختلف وي. مثلا انبتا نباتن، نو دلته نباتن دا مفعول مطلق دی د انبتا فعل لپاره، د دواړو ماده یو ده نون با تا، لیکن کم بابونه دي نو دا مختلف دی. انبتا دا د مزینو نه دی، د باب افعال نه دی، او دا کم نباتن دی نو دا د باب نصورا ینصرو مجرد نه دی. د مغایرت دریم صورت دا دی چې د مفعول مطلق او تدې چې کم فعل دی د دواړو ماده هم مختلف وي او د دواړو بابونه هم مختلف وي. تدې مثال دی فاوجس فی نفسه خیفة موسی، نو په دې مثال کې دا خیفتن مفعول مطلق دی د اوجس فعل لپاره، لیکن د دواړو بابونه بدل لی. اوجس دا د مجردونه د مزیدونه دی او خیفتن دا د مجردونه دی او د دواړو ماده هم مختلف ده. د اوجس تدې کومه ماده ده نو هغه وو جیم سین ده، او د خیفتن کومه ماده ده نو دا خا وو فا ده، ځکه چې د خیفتن کوم اصل دی نو په دې کې وو دی، بیا دغه وو دا په یا سره بدل شوی دی. نو خلاصه دا شوه چې کله کله مفعول مطلق دا مغایر وي د خپل فعل، بیا عام طور باندې تدې مغایرت درې صورتونه وي. یو صورت دا دی چې د دواړو باب یو وي لیکن کم ماده ده یا حروف اصلیه ده دا مختلف وي. دویم صورت دا دی چې ماده خو یو وي لیکن د دواړو کم بابونه دي دغه بابونه مختلف وي. او دریم صورت دا دی چې کم د مغایرت اعلی صورت دی چې د دواړو بابونه هم مختلف وي او د دواړو ماده هم مختلف وي. لیکن دا خبره به مونږه په ذهن کې یاد ساتو چې تدغې مفعول مطلق چې کم د خپل فعل مغایر دی په ماده کې یا په باب کې یا په دواړو کې، چې تدغې مفعول مطلق او تدغې فعل معنا یو وي. ځکه چې د مفعول مطلق په تعریف کې دا خبره مونږه ذکر کړې وه، وهو مصدر بمعنى فعل مذکور قبله، چې د مفعول مطلق دا به د خپل فعل مذکور په معنا باندې وي. هلته دا خبره مونږ نه ذکر کړې چې الفاظ به مې یو وي. الفاظ یو کېدل دا ضروري نه وي، الفاظ یو شانتې کېدی هم شي او مختلف هم کېدی شي لکه څنګه چې مونږ ذکر کړل. لیکن د مفعول مطلق او تدې نه مخکې چې کوم فعل دی نو تدې معنا یو کېدل دا ضروري وي چې د دواړه په یو معنا باندې دلالت کوي.
نو دا لومبۍ فایده وه او دا مصنف ذکر کړې ده. نو مصنف فرمایي وقد یکون او کله کله مفعول مطلق وي من غیر لفظ الفعل المذکور تدینه مخکې چې کم فعل ذکر شوی دی د هغې د الفاظو نه غیر او بیا د هغې 3 صورتونه دي. 2 صورتونه مصنف ذکر کړي دي او یو صورت نه دی ذکر کړی. لومبی صورت دا دی قعدت جلوسا. نو دلته د دواړو باب یو دی، دواړه د مجردو نه دي لیکن کومه ماده ده دا مختلف ده. دویم صورت وانبت نباتا، دلته ماده یو ده لیکن کم بابونه دي دا مختلف دي. او دریم صورت دا دی چې باب او ماده دواړه مختلف وي. د هغې مثال څه دی؟ فاوجس فی نفسه خیفة موسی. بیا فرمایی وقد يحذف فعله لقيام قرينة جوازا كقولك للقادم خير مقدم أي قدمت قدوما خير مقدم، ووجوبا سماعا نحو سقيا وشكرا وحمدا ورعيا أي سقاك الله سقيا وشكرتك شكرا وحمدتك حمدا ورعاك الله رعيا. په دې عبارت کې مصنف د مفعول مطلق متعلق دویمه فایده ذکر کړې ده او هغه فایده دا ده چې کله کله د مفعول مطلق کم فعل دی نو دغه فعل دا حذف کولی شي. بیا مصنف ته دغه حذف 2 صورتونه بیان کړي دي. یو صورت دا دی چې د مفعول مطلق ته دغه فعل حذف کول دا جایز وي، یعنی که مونږ ذکر کو ام جایز ده او که حذف کو ام جایز ده. او دویم صورت دا دی چې د مفعول مطلق د فعل حذف کول واجب دي او دغه واجب دا سماعي وي، یعنی موږ د عربو نه داسې اورېدلي وي چې هغه ته دې الفاظو نه مخکې فعل دا حذف کوي او هغه نه ذکر کوي. نو فرمایي وقد يحذف فعله لقيام قرینة جوازا، چې کله کله د مفعول مطلق فعل حذف کولی شي او دغه د حذف کول دا جایز دی، لیکن کله لقیام قرینه چې کله د فعل په حذف باندې څه قرینه موجوده وي. مثلا یو کس دغه د سفر نه را روان دی او تا هغې ته داسې ووایې چې خیر مقدم، چې ستا دا راتلل دا بهتر دی، ستا دا راتلل دا دی مبارک وي. نو دلته د خیر مقدمین کم فعل دی نو دا حذف شوی دی. دا جمله په اصل کې دا قدمت قدوما خیر مقدمین، قدمت قدوما خیر مقدمین. نو چونکې د مخاطب دا راتلل دا قرینه موجوده ده نو مونږه دا قدمت کم فعل دی دا مونږه څه کو حذف کو. بیا تدینه بعد د قدومن کم مصدر دی نو دا مصدر دا مونږ هم حذف کو او دا کم خیر مقدمین د قدومن د پاره صفت دی نو دا مونږ د قدومن موصوف قائم مقام جوړ کو. نو د قدیم ته قدومن خیر مقدمین نه صرف خیر مقدمین دا پاتې شو. وقد يحذف فعله لقيام قرینة جوازا كقولك للقادم، یعنی تو وی للقادم چې څوک د سفر نه واپس کېږي قادم باندې راتلونکي خیر مقدمین چې ستا دا راتلل دا بهتر دی دا مبارک دی. او اصل جمله څه ده؟ ای قدمت قدوما خیر مقدمین. و دویم صورت ذکر کوي د حذف ووجوبا سماعا. د وجوبا عطف دی په جوازن باندې، یعنی وقد يحذف فعله وجوبا سماعا، چې کله کله د مفعول مطلق د فعل حذف کول دا واجب وي او دغه واجب دا سماعي وي دا قیاسي نه وي. قیاسي هغې ته وایي چې د هغې دپاره څه قانون او څه ضابطه دا موجوده وي، او سماعي هغې ته وایي چې د هغې دپاره څه ضابطه او قانون موجود نه وي، بلکې عرب یو کار کوي او د هغې په تقلید کې هغه کار مونږ هم وکړو. نو عرب دا کم الفاظ ذکر کړي دي مصنفو سقیا شکرا حمدا رعیا، دا 4 وانه مفعول مطلق دي او عرب تدینه مخکې فعل نه ذکر کوي. تدې چې کم فعل دی نو دا عربو دا حذف کوي. نو سقیا په اصل کې دی سقاک الله سقیا، او شکرا دا په اصل کې دی شکرتک شکرا.
او حمدن په اصل کې دی حمدتک حمدن، او راعیا په اصل کې دی رعاک الله راعیا. نو د سقیا شکرا حمدا راعیا تدین عربو کم تدی فعل نو دغه فعل د حذف کوي. د سقاک الله سقیا معنی دا چې الله دې پتا باندې اوبوس کی، دا جمله دعایه ده. او شکرتو که شکرا معنی دا چې زستا شکریه ادا کوم. حمدتو که حمدن زستا تعریف ادا کوم. او رعاک الله راعیا الله پاک دستا رعایت وکي. اوس راځو مونږه ته دې عبارت ترکیب له او په دې کې کم نحوي فواید دي نو د الله جل شانه په توفیق او په فضل سره به مونږه د ذکر کولو کوشش کوو. مصنف فرمایي ويذكر للتاكيد او لبيان النوع او لبيان العدد. يذكر صيغه واحد مذکر غائب فعل مضارع مجهول. او دا خبره مخکې مونږه ذکر کړې و د یاد دهانې د پاره به بیا هم زه ذکر کما چې د مضارع مجهول د پہچان اسانه نښه دا ده چې به کومې مضارع علامت د مضارع او د اخیر نه مخکې حرف د علامت د مضارع مضموم او د اخیر نه مخکې حرف مفتوح نو دغه به مضارع مجهول وي. نو په دې مثال کې هم یذکرو کې علامت د مضارع یا د مضموم ده او د اخیر نه مخکې ټکی یعنی کاف دا مفتوح دی. دغه شانتي وقد یحذفو کې دا یحذفو دا مضارع مجهول ده ځکه چې علامت د مضارع دا مضموم دی او د اخیر نه مخکې ټکی دا مفتوح دی. نو یذکر فعل او هو ضمیر په دې کې نائب فاعل دی. کم فعل معروف دی هغه فاعل غواړي او کم فعل مجهول نو هغه نائب فاعل غواړي او دواړه مرفوعات دي. ته دې بحث مونږه ویلو خو چونکې هو دا مبني دی نو مونږ به داسې وایو چې هو ضمیر دا مرفوع دی محلا او دا هو ضمیر دا راجع دی مفعول مطلق ته یعنی یذکر المفعول المطلق للتاکید. لام حرف جار التاکید مجرور بکسره لفظا جار مجرور ظرف اللغو دا متعلق دی په یذکرو فعل پورې. او لبیان النوع دا لبیان النوع دا عطف دی په للتاکید باندې یعنی یذکرو لبیان النوع او دا هم جار مجرور متعلق دی په یذکرو پورې. او لبیان العدد لا لبیان العدد دا هم عطف دی په للتاکید باندې او دا په منځ کې بیا مثالونه دي. دا غي ترکیب داسې دی ضربتو ضربا ضربتو فعل بفاعل او دا ضربا مفعول مطلق دی. جلستو جلسة القاری جلستو فعل بفاعل او جلسة القاری مضاف مضاف الیه دا ولا مفعول مطلق دی. او که مونږ وګورو نو دا کم مفعول مطلق دی چونکې دا په منصوباتو کې دی نو ضربا دا هم منصوب دی په فتحې سره او جلسة القاری کې هم دا جلستن دا منصوب دی په فتحې سره. او دا عدد مثالونه دي جلستو جلستن جلستو فعل وفاعل او جلستن دا ولا مفعول مطلق دی منصوب دی په فتحې سره. جلستین عطف دی په جلستن باندې او دا جلسات هم عطف دی په جلستن باندې. جلستن منصوب دی په فتحې سره. جلستین دا منصوب دی په یا ما قبل فتحې سره ځکه چې تثنیه ده او جلسات دا منصوب دی په کسرې سره ځکه چې دا جمع مؤنث سالم دی. دا غي حالت رفع راځي په ضمه سره او حالت نسبی او جری دواړه راځي په کسرې سره. وقد يكون من غير لفظ الفعل المذكور. نو دا قد دا حرف دی او يكونو دا فعل ناقص دی او فعل ناقص دا اسم مرفوع غواړي او خبر دا منصوب غواړي. نو هو ضمیر دا د يكونو د پاره اسم دی او من غیر لفظ الفعل المذكور دا ولا خبر دی. من حرف جار غیر دا مضاف دی او لفظ دا د غیر د پاره مضاف الیه دی او د الفعل د پاره مضاف دی او بیا د الفعل موصوف دی او المذکور تدې د پاره صفت دی. او دلته هم مونږه قاعده مخکې ذکر کړو په دې غیر لفظ الفعل په کې دا قاعده جاری کیږي. درې اسمونه دي کم اخرنه اسم دی دا د معرفه په قسمونو کې معرفه بالالف ولام دی او تدین مخکې چې دا کم دو اسمونه دي په دې باندې الف لام نه دی داخل لہذا دا بخپل منځ کې مضاف الیه جوړیږي. دا غیر د صرف مضاف دی. الفعل د صرف مضاف الیه دی او لفظ د غیر د پاره مضاف الیه دی او د الفعل د پاره مضاف دی. نو دا بیا جار مجرور متعلق دی په ثابتن پوری دا بیا خبر دی د یکونو فعل ناقص لپاره. بیا مثالونه ذکر کړی دي قعدت جلوسا قعدت فعل بفاعل او جلوسا مفعول مطلق دی. انبت نباتا انبت فعل او نباتا دا ولا مفعول مطلق دی.
وقد يحذف فعله لقيام قرینة جوازا. یحذف دا فعل مجهول له او فعله مضاف الیه دا تدې لپاره نائب فاعل له، چونکه نائب فاعل دا مرفوع وي نو دی وجنه په فعلو باندې ضمه راغلی ده. او لقيام قرینة لام حرف جار، قیام مضاف او قرینة دا مضاف الیه ده، مضاف الیه دا مجرور ده د لام جار لپاره، او دا جار مجرور ظرف اللغو دا متعلق ده په یحذف فعل پورې. او جوازن دا صفت ده د حذفا موصوف د پاره، بیا موصوف صفت دا مفعول مطلق ده د یحذف فعل لپاره، لہذا دا جمله فعلیه ده. جوازا كقولك للقادم خير مقدم اي قدمت قدوما خير مقدم. قدمت دا فعل بفاعل له، قدوما دا موصوف ده، او خير مقدم دا مضاف له دا ولا صفت ده، بیا موصوف صفت دا مفعول مطلق ده د قدمت فعل لپاره. او دا وجوبا تدی عطف ده په جوازا باندې، یعنی قد يحذف فعله وجوبا سماعا، او دا سماعا دا صفت ده د وجوبا موصوف د پاره. او د موصوف صفت اعراب دا یو شانتی وي، څنګه چې موصوف دا منصوب ده نو دغه شانتی صفت دا هم منصوب ده. نحو سقيا وشكرا وحمدا ورعيا. سقيا دا مفعول مطلق ده دو سقا، او شكرا دا مفعول مطلق ده دو شكرتو، او حمدا دا مفعول مطلق ده د حمدتو، او رعيا دا مفعول مطلق ده دو رعا. نو پورا ترکیبونه بداسي شي. سقاك الله سقيا، سقا صيغه واحد مذکر غائب فعل ماضی معلوم، او دا کاب ضمیر منصوب متصل منصوب محلا دا مفعول به مقدم دی، او الله دا فاعل مرفوع دی په ضمیر سره، او سقيا دا ولا مفعول مطلق دی. او شکرتو که شکرا، شکرتو فعل بفاعل، او دا کاب ضمیر منصوب متصل منصوب محلا دا مفعول به دی، او دا شکرا دا ولا مفعول مطلق دی. حمدتو که حمدا، حمدتو فعل بفاعل، دا کاب ضمیر دا مفعول به دی، او حمدا دا مفعول مطلق دی. او رعاك الله راعيا، رعا فعل، کاف مفعول به، الله فاعل، او راعيا دا مفعول مطلق دی. دلته به مونږه د ضمیر منصوب متصل متعلق دا خبره یاد ساتو، کم ها هما هم، او ها هما هن، کا کما کم، کی کما کن، او یا او نا. کله چې دا ضمایر دا د فعل سره متصل وي نو د ضمیر منصوب متصل وي. دا عام طور باندې په ترکیب کې تدغه فعل لپاره مفعول به جوړیږي، لکه سقاکا کې دا کا د سقا لپاره مفعول به دی، په شکرتو کا کې دا کا د شکرتو لپاره مفعول به دی، حمدتو کا کې دا کا د حمدتو لپاره مفعول به دی، او پر رعا کا کې دا کا د رعا لپاره مفعول به دی. دغه شانتي چې کله دا ضمیر منصوب متصل دا د حروف مشبه بالفعل سره یوځای وي نو دا د هغې دپاره اسم جوړیږي، لکه انه، انهما، انهم، انها، انهما، انهن، انک، انکما تر د اخره پورې. نو دغه ضمیرونه د ان دپاره اسم دی. یو ځل بیا موږ ته د عبارت ترجمه ذکر کوو. مصنف فرمایي ویذکروا للتاکید، چې کله کله چې ویذکروا للتاکید چې دا مفعول مطلق د تاکید دپاره ذکر کولی شي، او مثال دی ضربت ضربا، او د نوع بیانولو دپاره ذکر کیږي، لکه جلست جلسة القاری، او یا د عدد بیانولو دپاره ذکر کیږي، لکه جلست جلسة، دا د جلسة په یو پیر کار کې دومره دلالت کوي، جلست جلستین په دو پیرو کار کولو باندې دلالت کوي، او جلست جلسات په ډیر پیرې په کار کولو باندې دلالت کوي. بیا فرمایي وقد يكون من غیر لفظ الفعل المذکور، کله کله د مفعول مطلق دا د فعل مذکور یعنی تدین مخکې چې کوم فعل دی د هغې د لفظ غیر وي، او بیا د مغایرت مونږ درې صورتونه ذکر کړل. مثالونه یې څه دي؟ قعدت جلوسا او انبت نباتا. دویمه فایده ذکر کوي وقد يحذف فعله لقیام قرینة جوازا، چې کله کله د مفعول مطلق فعل حذف کیږي چې کله څه قرینه موجوده وي، نو دلته قرینه حالیه ده، یعنی د مخاطب کوم حال لی نو هغه قرینه ده د فعل په حذف باندې. که قولک للقادم، لکه ته یو کس ته سفر نه راځي یا ستا خواله راځي او هغې ته داسې وي چې خیر مقدمین، نو دلته کوم فعل دی هغه هم حذف شوی دی او مفعول مطلق هم حذف شوی دی، او کوم د مفعول مطلق صفت دی نو هغه
د دغې مفعول مطلق قایم مقام ګرځېدلی دی. ای قدمت قدوما خیر مقدم. او کله کله د فعل حذف دا وجوبي وي، خو دغه وجوبي سماعي وي. یعنې د عربو نه موږ داسې اورېدلي لکه سقیا، شکرا، حمدا، راعیا. او دا په اصل کې دی سقاک الله سقیا، شکرتک شکرا، حمدتک حمدا، او رعاک الله راعیا. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.